مفتي صاحب خیال به دې کړی وي د انسان په ژوند کې چې دا دغه په خپله خوراک یو جبر ده په انسان باندې طبیعي نه دا د جبر دې نه دی، فکر دا کول د دلت دې دی. نه کنه ته چا که غلط تاسو نه ما کړی. که ته لږ ما پرېږدې زه به دغه د وجودي وضاحتونه یو څه وړاندې کړم. دغه حرص، سکس، د خوراک، همداسې راسه د وجود پوښاک، یعنې د هغې لپاره کالي، بوټان، دغه د مور پلار تشویش، فامیل د ځان لپاره تشویش، د راتلونکي اړوند یا هم د تېر ژوند اړوند کومې کړنې چې ترسره کړي دي، دغه ټول یو بخش د جبر ده په انسان باندې چې کله دی د طبیعي سکون یا وجودي بڼه چې کله تغییر ومومي دا حقیقي سکون ده. خو دغه مذاهبو او دغه دینونو دغه سکون دا ډول تشریح کړی ده چې مثلا ویرونکی ده. دغه په خپله سیلف د وجود دغه کوم زما بڼه چې ده دا په خپله نه غواړي چې دغه مثلا دغه سکون دی. نه دا یو سوال دا سوال که ته لږ مطرح کړې نو ښه به وي. ډېره ښه ده. دغه شهزاد صاحب خاله کوم ده وایي مفتي صاحب د دې سکون درک او ثبوت څه دی چې پس له مرګه سکون میلاویږي. ګوره شهزاد صاحب زه به چې په کوچنیو ټکو کې درته وایم دغه په خپله دغه د ژوند کول یا د ژوند لپاره کوم ضرورتونه چې دي یا د هغې اړوند فکر کول یا د هغې اړوند تحقیق کول یا د زما وجود حیرتوب چې کوم ده د دغه په خپله غیر سکون یا مثلا وجودي تحرک ده او مرګ یا د خوش مرحلې ده چې بیرته انسان کوم تدریجا مثلا یوګریتیا یا مثلا دغه وجودي مثلا دغه بکتریا او برخو ته چې کله زه بیرته اوړم زه سکون مرحلې ته رسېږم. یعنې زه نوره هغه د خوش مرحله زما وجود چې ده نوره هغه خوش مرحلې نه وځي. دغه ته دې سره ورسېدی چې زما دا وجود ختم شي، ته دې سره ورسېدلی نور مخکې او زما وجود ختمېږي نه بلکې بڼه تغییروي ستا د جسم دا ذرات په بله ماده کې منتقل شي بڼه باندې بڼه تغییر کړي همدغسې بڼه تغییر کړه. نو دغه بڼې تغییرات په خپله د هوش مرحله چې ده مثلا بلې بڼې ته اړوي او دا حقیقي سکون ده. او دغه حقیقي سکون دا وجود ولې د دې نه ډارېږي، ولې نه غواړي چې مړ شي، ولې یو انسان طبیعي ته ګوره دلته یو سوال دی ډېر ښه سوال ده ولې وجود نه غواړي چې مړ شي، ولې نه غواړي چې مثلا دغه بېرته خراتو ته واوړي. هو دلته دغه احمد صاحب ته دې سره ورسېد دا انسان نه غواړي چې مړ شي، د دې نه ته مخکې خبره شروع کړه انسان ولې مړ وجود ولې نه غواړي مثلا د انسان هر ژوندی تخلیق ولې نه غواړي چې مثلا مړ شي یا وجود هغه پروسس چې کوم ده د ژوند د پروسس چې ده دوباره ولې مثلا لاس نه ورکړي ولې نه غواړي لاس یې ورکړي. دلته ګوره دا ډېر اهم سوال ده. دغه وجودي بڼه یا وجودي حجرات یا مثلا بکتریاونه چې کوم زموږ د سیلز مثلا دغه سلونه چې کوم رشد کړی دی او جوړ شوي دي دغه سیلز مثلا په همیشه مثلا ایولوشن کې دي لکه د بختیار صاحب هغه پخوانۍ خبره او دا چې دا انرژۍ ته ضرورت لري. یعنې مثلا ګوره منحل انرژي یا مثلا دغه تقاضایي انرژي چې کومه مثلا تقاضا لرو خوراک مثلا څښاک یا بل څه دغه سیلز په خپل وجود کې ستا موجود یا د ستا ذهن ستا براین ستا عصبي هورمونونه د منساجونه نیورونونه دې ته مجبوروي چې ته پنځه سکنډه راکړې بیا به ته خبرو کې صرف ځان پوهوم ستا د خبرې نه. ته وایې چې د انسان جسم همیشه په حالات د ایولوشن کې دی هر ثانیه هر دقیقه د ثانیې په یوه ذره محیطه کې مخکې ځه صحیح پوه شوم ستاسو په سوال پوه شوم. مننه. هو د دې لپاره یو هغه مخکنی سوال مې مطرح دغه کومه د دا لپاره دغه ثبوت ده چې د انسان ګورئ دغه د کال نه بل کال ته چې مثلا دغه وجود حجرات چې ده زړېږي دا په خپله یو ایلوشنس ده. یعنې زما وزن کیدای شي کم شي کیدای شي زیات شي دا په خپله یو ایلوشنس ده. زما حجرات ځینې کیدای شي زه ولیکم لاس یې ورکړم وازې او ځینې کیدای شي زه چاق شم بېرته به سره حجرات جذب کړم دغه په خپله ایلوشنس ده. دغه د مرګ په نوم کومه تجربه چې ده ولې یعنې نه غواړي چې دا تجربه کړي یا مثلا دا پروسس پرې تطبیق شي
ځکه دا حجرات چې ده د زما وجود کله چې زه د سهار نه مثلا تر غرمې یا ماسپښین یا مازدیګر پورې دغه مړۍ نه خورم یا روټۍ نه خورم، دغه زما وجود، زما هره برخه، زما وجودي د کومې بکتریاوې چې زما مثلا په معدې کې دي یا مثلا هغه چې زه ورته یعنې زما وجود دا احساس کوي، زما وجودي حجرات دا احساس کوي چې زه باید تغذیه وکړم، یو څه انرژي جذب کړم. نو دغه د په خپله حریصتوب د حجراتو یا مثلا دغه د سیلز یا د مایټوکاندریا، نو دغه څه دي چې ما نه پرېږدي. د حجراتو نه څه مراد دی په پښتو کې چې موږ پوه شو په دې حجرات سیل سیلز تاسو ورته وایي د بکتریا هغه کومه مغلقه بڼه چې ده د مادې چې کوم ماده اټم میټر دا مراد دی. هو ګوره تاسې دا د آر ان اې چې کله مثلا ډي ان اې کوډینګ کوي که نه، مثلا د ډي ان اې پروټین جوړوي، همدغه مرحلې ته مثلا د پروټین مرحلې ته چې ده دلته مثلا سیلز حجرات چې دي زما ورته وجود چې ده د میلیاردونو سیلزو یو نتیجه ده، یو رزلټ ده. و دغسې ته وایې چې دا انسان مړ کېږي نو دا انسان دا ماده د انسان د جسم دا سیل دا حریص دي، ستا دا مطلب دی؟ هر ګوره دا حجرات ولې حریص دي درته ووایم، دا حجرات چې ده دا همیشه نه تولید کوي، یا مثلا زیاتېږي یا به ځینې حجرات به مړ کېږي، مثلا یو انسان وچېږي که نه یا یو څه وزن له لاسه ورکوي. معنا دا چې زه په خپل د بدن ځینې حجرات مثلا له لاسه ورکوم او که هغه وزن زیاتېږي. دا ما ته چې خبرې کول ما ټایمر لګولې تا ته مې لټه خبرې وکړې څو اوس که چېرې ستا خوښی دې کې لږ زما مخې ته داسې سوالات راغله زه ځان پوهېږم نو که تاسو الله دې خوشحاله تاسو ویلې که نه دا انسان ته ولږه لګېږي او دا انسان ته چې کوم دا زموږ کارونه دي دا انسان په دې باره کې ستاسو دا ویلې چې یاره دا انسان مجبوره دی، تاسو داسې ویلو غالبا ستاسو اوله خبره دا وه د انسان د دا ولږه لګېدل د انسان ته چې دا کوم خوب راځي کوم ترتیب راځي نو دا د مجبورۍ د وجې راځي چې دا مجبوره دی. ستاسو دا سوالو که داسې ستاسو څنګه دې باره کې پوه شوی صحیح دا که طبیعي بڼې نه وایي که جغرافیایي بڼې نه مثلا د ساینسي بڼې نه وایي او یا هم مثلا بیولوژیکي بڼې نه، بلکل انسان وجود مجبوره ده. خو پوهېږي څنګه مجبوره ده؟ کولی شي مولوي صاحب یوه هفته وږه پر ځان تېره کړي، یوه هفته وږه پر ځان تېره کړي نشي تېرولی که نه. دا ولې دا ستاسو ذهن ته یو څه راځي ولې نه؟ زه غواړم د سوال منځ ته تاسو جواب د دې به جواب موږ کوو. تاسو دا ویلې چې دا انسان مجبوره دی، موږ ویو چې دا انسان مجبوره دی د خپلو څیزونو ته د دې نه وروسته پس منظر څه دی؟ ګوره تا ساینسي توجیه بیان کړه، اوس زه درته ساینسي سره سره مذهبي بیانوم دا ملګري به واوري. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې وضاحت کړی دی چې دا انسان ما په جبلت پیدا کړی دی، دا مخلوقات ما په جبلت پیدا کړي دي. ته احمد صاحب خیر سړی ته به یو کتابونه راوالی د جبلت معنا به پرې راواړی، که نه زه به یې راواړم زما چې دا مقاله ردالالحاد د څه شوله چې پرته ده نه زه د جبلت معنا کوم دا ټول مخلوقات د جبلت د وجې نه دته دا ولږه لګېږي. د جبلت بدله زه تعریف وکړم په کومه نوعه کې په کومه نوعه کې هغه پوشیده عناصر او عوامل دي د کمې په وجه چې دا نوعه خپله بقا ساتي دته ولږه لګېږي دته تنده لګېږي دا خپل هغه دی چې کوم دا ګوره دا جنسي میلان یو بل ته لري دې د وجې نه د مخلوقاتو کې جبلت موجود دی. دا پابند چې ګرځولي دي دا جبلت پابند ګرځولي دي. هر یو مخلوقات خپل یو ترتیب آیات پیش کوم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولین. الله تعالی دا هر څه مخلوقات په جبلت پیدا کړي. دا مې آیات مې لګو کندې کو ما د آیات نه ثابت کړو مخلوقات واتقوا الذي الله تعالی پیدا کړي خلقكم والجبلة الاولین په جبلت سره الله تعالی دا ټول مخلوقات پیدا کړي کنه دا قاری سے بل د ترجمه به ارته ولګي. الله تعالی په دې مخلوقاتو کې جبلت خیره چې خیره جبلت دا نوع د خلق دی او د جبلت تعریف دا کیږي
په کومه نوعه کې هغه پوشیده عناصر او عوامل د هغې په وجه چې دا انسان څه کوي دا مخلوقات ټول کائنات کې پوره د هر مخلوق احمد صاحب زما سوالات صرف دا دي چې صرف زه تا پوه کوم او دا ملګري پوه کوم دې کې زه نه کوم تا سره سوچ پې وکړه خیر دی عقل د هر انسان مخلوق ما ته یو دوه جبلت ما ته ملګری راولي جبلت ما ته یو ملګری راولي مفتی صاحب د تاسو کوم عناصر او عوامل وایي کنه اته د تاسو نه اته کوم سوال کوم د عناصر او عوامل ګوره زما استاد زه دا وایم کنه زه دې کې استا خبرو تر اعظم زستا د خبرو لګه تشریح کوم خو د مذهب پرنا کې کوم چې خلکو ته پته ولګي چې مذهب سره د خبرو جواب شته تا ویلې یو منټ خیر دی مذهبي دی کنه ګوره تا ویلې چې تاسو ویل چې دا انسان مجبور دی ما ورته ویل چې دا مجبور دی چې شي دی هغه د جبلت ما د تشریح وکړه تاسو سره دې خبرو به ان شاء الله تشریح نه خو ما د تشریح وکړه چې دا د جبلت د وجې ګوره د دې مثال د لاندې کوم موږ انسانان یو کنه منګه فطری کارونه کوو منګه څنګه کوو دغه چې دی زمونږ فطرت کې چې سدي موږ دا کارونه کوو اوس به حیواناتو ته لاړ شو حیواناتو کې چې کم فطرت دی خپل هغه کې ورونه کوي لاړ به شو جماداتو کې چې کم فطری کارونه دی هغه ته هغه کوي هغه نه هغه کار غستل کېږي لاړ به شو فلکیاتو ته د فلکیاتو په اړه کې کنور دی کسبوګمې ده دوی په خپل رفتار کې روان دي دوی چې سره لپاره پیدا شوي دي لکه د انور په اړه کې خدا ساينس نظریه چې سلورنی برابر کالو شو موږ ته انرژي راکړي اوس دا په یو سکند کې دا 80 کروڑ ټنه د انرژي دا په دغه کې بدلېږي په هیلینم او په هایدروجن کې دا بدلېږي نو موږ دا ویو چې دا هر څه مخلوقات الله پیدا کړی دي په جبلت کې پیدا کړی دي موږ دا ویو چې په انسان کې یو زمونږ چې اهم سوال دی ګوره احمد سے پدې لګته سوچ وکړه یا که جواب لري وکړه موږ هم د دې کائنات کې وایسي احمد سے ته او زه موږ په تور د انسان د دې کائنات حصے زما او ستا په دې لکه تاسو د خبرې بویم چې موږ د انسانان چې موږ څه پابند دي کنه نو په دې ما او تا کې دا پابندي ولې نشته چې په دې نور حیواناتو کې ډېر شته لکه ما او تا چې د خپل اختیار خاوندانی ما او تا خبرې کولې شو ما او تا څه کولې شو ما او تا آزاد یو ما او تا عقل لرو ما او تا شعور لرو په دې نور ټول کائنات کې راوګرځي صرف دا انسان په دې کائنات کې حاکم دی حکمران دی په دې نور مخلوقاتو کې دا پابندي موجود د چاغوي سن دي بعضی کې حیات نشته بعضی کې شعور نشته بعضی کې عقل نشته په من کې حیات هم شته شعور هم شته عقل هم شته دا کم یو د خصوصیت دی په دې قوانینو د فطرت کې چې د انسان ته ورکړي دي د دې کلک تاسو رڼا په دی واچوي الله دې خوشاله مفتی صاحب ډېر مننه تاسو خبرې کوي مفتی صاحب ګورې دغه مذهبي روایات چې کوم وړاندې کوي نه دا ساینسي ویلي نه مذهب نه دی مچړل کنه احمد صاحب ډېر راځي خبره زه نه ګور احمد صاحب نه زما د سوال مطرح ګور دا مرګري ان شاء الله د مرګري زه د مذهب په نقطه نظر ته سوال نه کوم ما ته ویل کنه د دې پابندۍ په اړه کې زرته چې په دې انسان کې دا خصوصیت د دې پابندۍ باوجود څنګه راغلي دي چې د انسان کې دا بعضی خصوصیت دي چې په دې نورو مخلوقاتو کې نشته لري د دې تا ته بس توجیه درته یاد هغه خپل توجیه مونږ ته بیان کړه خو دا نه هم چې ته اوس ماته دا ته چې توجیه یاد هغه ماته انسان کې یا عقل زیات دی یا شعور زیات دی یا د دې په ماده کې خصوصیت دی د سوال ته بالکل دقیق راځم دقیق سوال راځم مفتی صاحب ګورې مذهبي توجیهات دا د حیواناتو یا د ژوندي موجوداتو په اړوند چې دا کوم خبرې نشي کولی نه له قرآن نه له حدیث او نه له مثلا داسې کوم خبرې مذهب خو مې ثابت کړ مذهب خو مې ډول نه ته غلط بیان ما خبر نه پرېږدم ته غلط بیان کې کنه نه دا څه سوال ته راځم ته چې مذهب سره جواب نشته کنه زه دا وایم کنه مې وټ کوي هغه نشته هغه نشته دا مې اوکې یو د کومه خبره هغه به تاسو جواب راځي دا زه تاسو سوال درک مفتی صاحب تاسو اوس پورې د کوم حیوان د دماغي بڼه یا مثلا د مغزو بڼه انسان نه علاوه کوم حیوان نه اړوند تاسو انسان نه علاوه چې نور څونه مخلوقات انسان نه علاوه حیوان نه ور احمد صاحب زما سوال ساده و ژوند سره موجود اړوند راته وایي نه احمد صاحب د کوم ژوند چې څونه حیوانات ته په نظر ته راځي ګور
زه دا وایم احمد صاحب ګوره تخپل تشریح وکړه ما درته وویل کنه چې د اوکې یو منټ ګوره احمد صاحب ما ډېر ښایسته آسان سوال زه کوم خو لس یولس یولس نوع حیواناتو اړوند زه مطالعه لرم پوهېږم که نه د هغوی د مثلا دماغي سیستم اړوند تاسو چې راته ووایئ مفتي صاحب چې د کوم حیوان اړوند تاسو مطالعه لرئ چې د هغې اړوند وغږېږم چې ګوره دغه ستاسو غلطفهمي لري زه دلته د غویي په باره کې وایم دا غویه چې دی دا خبرې نشي کولی اوکې دغه یو غویاش پکې راواخلو زه دا نور ګورئ حیوانات پکې لري اوه مننه اوکې ډېره ښه ده مننه مفتي صاحب محترمه د غوایه ماغزه چې ده هغه په دوه داسې یعنې چا خبره تاسې قرآني الفاظو نه مقدرو برخو باندې تقسیم شوي دي یو چې دا خبرې ولې نشي کولی نه نه زما سوال دا نه دی که نه احمد صاحب زما سوال دا نه دی که نه زه دا وایم دا خبرې ولې نشي کولی ده کې دا خصوصیت ولې نشته چې په د انسان کې دي ځکه هغه د مادې نه جوړ شوی هغه زه دقه وایم زه دا وایم چې دا مادې نه جوړ شوی دی زه درته دقه وایم زه دا وایم ته وایې که نه چې دا پابند دي مجبور دي زه درته دقه وایم چې په ما کې مجبوري ولې نشته زه خبرې کولی شم هغوی خبرې نشي کولی زه عقل لرم هغوی عقل نه لري د دې سوال تاسو ته جواب یې یعنې که مادې نه یو خرم جوړ شوی یو چینجی هم جوړ شوی یو تیږه هم جوړه شوې هغه باید خبرې وکړي نه په دې کې دا خصوصیت ولې دي زه دا وایم په ما کې خصوصیت دي په تا کې تم خصوصیت لري زه هم لرم په طور د انسانیت که نه اوس آفرین دغه خبرې دې تا سره سوال که د دې جواب در سره یې ښه ده که نه مخکې ځو بیا و دې خبرې سره ښه زه به چې صاحب باید څه مطالعه کړې ده یعنې مطالعه خو د دې اړوند ګوره یو کوچنۍ تیوري دا ده چې انسان بلې زما مطلب دا دی ته خو معلومات لرې انسان یا مثلا ژوندي کار موجود انسان پرېږده و زه پوه شوم ته ما پرېږده که نه ته ما پرېږده زه دقیقه نه مخې ته راځم مخې ته ښه دغه یو سلسله مراتب دي دلته شپږ مرحلې دي شپږ میتود دي تر څو چې یو ژوندی سری هغه د هوش مرحلې ته رسېږي هغه د هوش مرحله څنګه په تفاوت قرار لري مثلا د سپي هوش مرحله همداسې د اس هوش مرحله او د پیشکې اس مرحله هوش مرحله څنګه په تفاوت قرار لري ګوره مثال وایم د دې نه مخکې ما له 2 سکنډه راکړي خیر دی نو 2 سکنډه نه د دې نه مخکې ته باید یو څه مزل وکړي زه دا وایم نه زه صرف ځان پوهولو غواړم چې ته څه ویل غواړې زه پوه شوم که پوه نه شوم زه دا وایم زه ځان ته نه پوه کوم زه وایم ته اوس هم دا وې چې کېدی شي داسې وخت راشي غویان هم خبرې وکړي ستا دا وایې چې دی به ترقي وکړي یا اسونه به ترقي وکړي دی به خبرو ته جوګه شي ستا ذهن ته داسې وایې ستا دا مطلب دی نه مفتي صاحب تاسو ما لږ پرېږدئ چې زه د هوش مرحله تشریح کوم چې د حیواناتو د انسان یا د ژوندي موجوداتو ولې یو شان نه ده زما سوال سمپل دا دی که نه چې دا موږ کې کوم خصوصیت دی په دې نورو حیواناتو کې دا ولې نشته چې دا هم د مادې نه پیدا شوي موږ هم دا هم پابند دي موږ هم پابند یو موږ کې دا خصوصیت د کوم ځای راغلی تاسو ووایئ چې هغې دپاره خپل پروسس دی سمپل دی نو زه هم که چېرې دا سمپل یو وخت کې داسې راځي چې زما ستا خبرې کولی شي خو بیا خو ټیک شوه که نه خو ستا دا سمپل خو بیا صحیح نه شو نه احمد صاحب که چېرې شپېته ثانیې وخت راکړئ مفتي صاحب شپېته ثانیې وخت راکړئ شپېته ثانیې اوکې مننه ګوره دغه د هوش مرحلې ته چې کله مثلا د دې مرحلې ته څه وایي میتوزن مرحله میتوزن د بڼې جوړښت مرحله ده هغه کومه چې بڼه پکې مختلف توپانه شوې ده مرحله ده میتوزن نه مخکې چې دا مایټوکونډریا مرحله ده مایټوکونډریا هغه برخه ده هغې کې منظر دغې د سلولونو عمومي مغلقه بڼه مثلا ایجادېږي یعنې د هغه د وجود نه یعنې تر هغه وخته پورې وجود نه وي تکمیل او په دې برخه کې مثلا د ډي ان اے کوډینګ هم کېږي دغه وجود بڼه چې دا مثلا ساخت و ساز کېږي یعنې نوی چوکاټ ورته جوړېږي هغه څه ورته وایي مثلا رسامي غونده دغه مایټوکونډریا چې دغه کارونه ترسره کوي بیا د دې نه بعد چې وجودي بڼه مثلا هغه سکلیټ یا مثلا د هغه وجودي بڼه چې کله مثلا ساخت شي هغه خدای که حیوان خدای که مثلا خري خدای که اس کي موږک کي چینجی یا هر شیشه کوي
نو مایټوکونډریا چې د سکلیټ دلته هغه چې مثلا دغه د بکتریا عمومي سلسله هلته په میلیاردونو مثلا په حجراتو باندې بدلیږي او یو وجود تکمیلي دغه تر وخت پورې چې دا هوش دلته هیڅ رول نه لري هوش نشته تر دې وخت مرحلې پورې د میتوزل مرحلې پورې د دې نه وروسته بیا یو سلسله مراتب چې کله مثلا د جسم خپله بڼه مثلا غټه کړي یا مثلا دا بڼه ایجاد شي بعد هغه نه دلته هوش مرحله کېږي شپږمه مرحله مثلا هوش کېږي چې په دې هوش کې دلته څو شیان ډېر مهم دي دغه یو مفتي صاحب دقیق واوره د آر ان اے کوډینګ په یعنی د آر ان اے خپل ډي ان اے یعنې ډي ان اے په آر ان اے کې جوړېدل او دلته بل دغه نوم به اورېدلی مایټوکونډریا په دغه د ډي ان اے یو بخت کوډینګ وسیلتونه انسان ورته نښلول کوي دغه بڼه مثلا مثال شي دغه لکه دلته بیا دغه د دماغ د هوش مرحله چې ده دا عمل په مختلفو دماغونو باندې کېږي دماغ مرحله په مایټوکونډریا څلور منټه خبرې وکړې دغه د دې مثلا کله د مایټوکونډریا چې کله تقسیمات کې په دې کې که د هوش مرحله دې تاسو 15 منټه خبرې وکړې تا ویلې شپېته ثانیې مهلت راکړه ما درله پوره 15 منټه وخت درکوم ته خپله تفصیل وکړه تا خو دا خاموش ناستم 15 منټه مې خبرې وکړې 15 منټه خبرې وکړې اوس تا موضوع کوم ځای ته ورسېدله موږ خو پې پوه نه شو تا خو دا تفصیل بیان کو خو اواز صحیح نه و مختصر ته موږ ته داسې زه دا وایم منم دی 15 ساعتو کې دا خبره نه کېږي تا چې کوم د ساینس توجیهات ته بیانې خو زه یو ساده سوال لرم د مسلمانانو د طرفه نه یو تا سوال کوم چې دا څه وجه ده چې موږ ټول مخلوقات حیوانات انسانان موږ ټول په دې کائنات کې موجود یو په دې انسان کې بعضې خصوصي صفات موجود دي دا تاسو چې کوم د ساینسي توضیحات بیان کړل چې د دماغ شپږ پروسس دي هغې نه دا تېرېږي نو بیا یو ځای ته دا رسېږي بیا ما تا نه سوال وکړو چې یاره داسې یو وخت راتلونکی دی چې غویان خبرې وکړي تا ویلې نه هغه وخت هم نشته دی راتلونکی نو پته ولګېدله دا تاسو چې څونه موضوع بیانوئ د وجود پروسس دی بیان کو خو غویي او نور حیواناتو کې داسې دغه نشته دی هغه امکانات نشته ستا مطلب هم دا دی ستا هم دا مطلب دی چې دې کې دونه امکانات نشته چې را روان وخت کې دی خبرې وکړي او را روان وخت کې دی زمونږ ورته کې ژوند تېر کړي که نه داسې امکانات ساینس څه وایي دې باره کې ساینس دې باره کې څه وایي موږ په ساینس باندې لهجه د دې لپاره چې د انسان د غایب پر لهجې پوه شي ګوره ته خو زما خبره واوره زما سوال ساده سوال دی که نه یو حیوان پر لهجه زما سوال خو ډېر ساده دی که نه ټکنالوژي اسباب ګوره ټکنالوژي اسباب کولی شي وکاروي خو دا لکه کېږي ته وایي چې هغه د انسان ورته غږ وکړي چې مفتي صاحب څنګه وایي دغه نشي کولی مفتي صاحب ستاسو غلط د جوړه اواز دې صحیح نه راځي دا ثانیه اولیاء ثانیه ادراکي غاښونو لپاره ضرورت ده د ژبې لپاره په ضرورت ده د اکسای خلق ادنای خلق واسطي خلق لپاره یعنې ضرورت ده بیا ټمپرري او لاجیکل کومه میموري چې ده د هغې مثلا هغې لپاره ضرورت ده او دغه عصبي هورمون نیورونون او مثلا دا کوم چې د منساج دي دغه په همدغه اندازې چې زه لرم په همدومره ورته ضرورت دي تر څو زما غونته خبرې وکړی شي او که هغه چېرې په خپله بڼه په خپل لاجیکل باندې مثلا خبرې وکړي یا مثلا هغه ساوند څو باسي که نه مثال څه ساوند نو هغې لپاره چې دا مفتي صاحب د هغه وجودي بڼه چې دا زما وجودي بڼې سره مخکې تاته وویلې د مایټوکونډریا د جوړښت یا د وجود د تکمیلېدو بخت تر هوشه پورې دا د ژوندي موجوداتو چې دا اصلا بنیاد هغه دی احمد صاحب زما سوال دا نه دی چې دا ته کوم ماته بیانې زما سوال دا دی چې په د انسان اضافي ته خپل هم دا وایې چې زه دا وایم چې په د انسان کې څه اضافي خصوصیات دي چې دا په د نورو حیواناتو کې ولې نشته چې دا خالق نشته دا د خالق نه بغیر پیدا شوی دی نو په د نورو
مخلوقاتو کې چې دا کم خصوصیت نشته دی په د انسان کې دا خصوصیت ولې دي د صرف د دې جواب خو تا ما ته اوسه پورې د دې یو جواب هم رانه کو. اوس راځو بل خبرې ته. موږ ته ویلې چې زما وجود ختم شي په بله طریقې سره په بله بڼه کې په بله نوعه کې پیدا کېږي. همداسې د تاسو هغه خپل اولنۍ 8 منټو کې دا خبره کړې وه. تاسو دا ویلې نه نه یو بل همدغه سوال به زه ځان پوهېږم. همدغه سوال به احمد تاسو په صاحب، بله باندې شریک احمد ما صاحب، مفتي صاحب یو ساده به کوم احمد صاحب احمد صاحب زه تاسو خو ستا پوهول لپاره دي نه نه زه هغه تا چې کوم 8 منټه اول مقدمه یې خو هغې کې ما یو څو سوالونه زما مخې ته راغلي هغه ما لیکلي دي صرف هغې نه ما ځان پوهېږم. زه نور څه تا ویلې چې دا زما وجود ختم شي په بله طریقه باندې بیا لکه توانایي شوله یو وخت کې دا توانایي مطلب انسان پوهېږي ته پې پوهېږي ماشاءالله په توانایي کې انسان کنورټ شي نو دوباره دغه کېږي. همداسې ده که نه ده همداسې ده. احمد کولاو که مایک کولاو که ته مایک مه بندوه لکه دا مایک چا بند کړ خپله بند دی که نه. احمد صاحب خپل مایک کولاو کوي. مفتي صاحب نن په ستاسو غږ ماته ډېر وروسته راځي. ښه زما غږ ستا سم منظم ده اوس مفتي ستا صاحب. غږ صحیح دی. دا تا مایک خپله بند کړه که چار پسې بند کړو. نه 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 معاف که مننه اطمینان نه مننه ما سره غرض نه نه انشاءالله ما ټول ته مفتي ویلي صاحب ما ته ویلې که نه تاسو دا ویل چې دا زما وجود ختم شي په بله طریقه په بله نوعه کې بیا دوباره انسان دغه ته راځي. داسې ده. دا زما بالکل درست دی بالکل اپن زه اوس دلته زما مخې ته څو سوالونه راغله که دې سوالونو کو تا سره جواب یې خو رالی وکړه که نه خو مشکل نه لري. اول دا دلته یو سوال راځي مخې ته ځکه چې ته وایې چې یاره خو د کله چې بیګ بینګ شوی د هغه نه وروسته زما دا وجود موجود دی. داسې ته بل ژوند باره کې داسې ته معلومات لري چې یاره زما دا جسم چې و مخکې د حیواناتو په شکل کې دنیا ته راغلی و یا په بخ کې پیره چې زه راغلی وم په دې کې نو زما احمد نوم نو محمود مې نوم یا زه په عیسایانو کې پیدا شوی وم یا زه بعد بل قوم سره تعلق و که نه دا ستا اول پیرې د مادې نه اول ځل ته پیدا شوې. د دې باره کې ته څه معلومات لري؟ احمد صاحب زما آواز مفتي صاحب ته کوم څه انټرنیټ ډېر ضعیف ده خو زه به د دې اړوند ډېر ښه یعنې ما یو څه معقول خپله مثلا یو نوټس لیکلی و او هغه مثلا نه اوس بیا ورته زما په سوال ته پیش بیا ورته زما په سوال ته وې چې زه انسان مفتي صاحب محترمه نه نه ګوره تا زما سوال د واورېدو انساني تا زما سوال واورېدو زه بالکل پوه شوم ما زه بالکل پوه شوم زه پوه شوم مفتي صاحب بالکل دقیقاً ما واورېد. مفتي انسان توانایي تر کومه پورې ده زه به تا ته ووایم دا ځینې تخنیکي وسایل شته چې زما د وجود DNA په اساس کولی شي زما ساوندز که هغه 2 میلیونه کاله مخکې که 3 میلیونه کاله مخکې او که هغه مثلا 1 میلیارد کاله مخکې زما د DNA په مثلا په چیک اپ سره کولی شي زما پخوانی ساوند سره پیدا کړي. اوسه پورې احمد صاحب د دې په باره بله کې خبره وجود وجود څو بڼې لري څومره احمد شی صاحب ګوره د دې باره کې دا زما وجود احمد صاحب داسې یو انسان ماته وښیوه احمد صاحب ستا د خبرې سره زه اتفاق نه کوم چې ته وایې چې یاره د انسان د جسم توانایي باره کې معلومات هماغه خبرې کوي. ته ماته داسې یو انسان وښیوه چې هغه اوسه پورې دا تحقیق کړی داسې کوم انسان شته دی ستا په ذهن کې چې هغه دا تحقیق کړی چې د ده توانایي د څومره وختونه روان ده او دا په څو انسانانو کې کنورټ شوې وه او اوس په کم انسان کې چې موجود ده چې دا مخکې څنګه اوس څنګه دی د ده خوی خاصیت داسې چا به تحقیق کړی که نه دا ته اوس وایې چې یاره داسې کولی شي ساینسدانان. مفتي صاحب ما د ساوند څه معنا ساوند څه معنا ساوند او معنا بله د داسې تحقیق چې هغه زما د پخوانی مثلا وجود ساوند اواز دغه ته اواز نه یادوم که نه مړه زه دا وایم زما په سوال باندې زه هم ستا زما د جسم دا ماده ده که نه خبرې لري. احمد صاحب زه ځان پوهېږم ستا سوال ته راځم که نه
زه دا وایم ته خو ساوند پسې ګرځې نو کنه زه ستاسو ساوند ګوره زه پوه شوم مفتي صاحب که تاسو په ماته ساوند لږ وخت راکړئ یو منټ وخت ډېر زه اغستی پوه شوم ته ماته ستا په وخت نه خبره راکړې تاسو نن ماته خو وخت راکړئ احمد صاحب ته ماته وخت نه راکړې ډېرې خبرې ستا دي لږې زما دي ته وایې ساوند څه پیدا کولی شي ساوند د سر هغه پیدا کولی نه شي څوک هم دا خبره غلطه ده چې دی وایي چې یاره ساوندز ماته ته د یو انسان وښیوه چې دا ساوندز د پلانکي دی دا د پلانکي دی دا افوا د ساینس نظریه ده دا خبره که ته کې ته صرف په هوا کې فایرنګ کې په هوا کې فایرنګ نه دا ساوندز خبره زما نه ده زما او ستا وجود خبره ده وجود خبره کوم چې دا وجود زما موجود دی ته دا وایې احمد صاحب چې دا توانایي کې به بدل شي بیا به زه دنیا ته راځم زه دا وایم چې دا اول ته په مخ کې په کم نوع کې موجود وي حیواناتو کې موجود وي انسانانو کې موجود وي که ته په نباتاتو کې موجود وي که ته په میانو کې موجود وي تا ته څه معلومات شته دی باره کې که نشته دی ویوه چې ما ته معلومات نشته دی د ده علم زه نه لرم چې موږ مخکې نور سوالونو طرف ته لاړ شو مفتي صاحب ساوند اصلا اوس مننه که تاسو ماته یو وخت راکړئ مفتي صاحب دغه نن چې زه کوم د ساوند اړوند غږیز اورېده ودرېږه که نه ته خټک به ودرېږه کوم بیالوجیکل تحقیقات چې زه نن مثلا د هغې اړوند مثلا په ثبوت سره غږېږم دا یو وخت کې تخیل و یو ارزو و یو خوب و مثلا دغه انسانانو مثلا تخیلات لیدل دا شی نن هغه څه چې دي حقیقتي بڼې ته اوښتي دي دغه کوم نظریه چې ته وایې د کوم سوال چې ته کوې یا خو ته مثلا مطالعه دې کړې ده ځکه چې تا یو څه کتابونه لیکلي دي مفتي صاحب استاد ما خبرې کې راولېږي نو یو څه خو تا تحقیق به کړی او یا دغه ستا سوال نه ده دا د براین کارټر سوال ده دغه د ته کوم سوال کوې دا د براین کارټر سوال ده هغه په خپله وایي د دې لپاره یو تیوري موجوده ده چې انسانان وکړو چې د همغه هم له ځکه د هغه پخوانۍ وجودي بڼه مثلا دا هغه به کشف کړی او معلومات به هغې سره کوي احمد صاحب په کومو حالاتو باندې ژوند کوي احمد صاحب اوس ته نه نه احمد صاحب اوس خو ته زما خبرې کې راولېږي مفتي صاحب که نه دلته په زما خبرې کې راولېږي نه نه ساوندز یو منټ په دې ساوندز باندې سوال دی که نه ساوندز باندې څنګه سوال دی ګوره زه دې پوهیم خیر دی یو بل ته قناعت ورکوو ما ته مناظره نه کوو صرف قناعت ورکوو په ساوند باندې داسې سوال دی که نه چې دا لکه ستا دا جسم یو ځل فنا شو په بله نوعه کې راغی قاري صاحب دې سوال ته وګوره تم چې دا ته بیا موجود لري د انسان په شکل کې نو ته به کم ساوند ثابتې چې دا کم اواز زما دی ځکه ته لس پیرې دنیا ته راغلی په دې 2 اربه کالو کې په چې کائنات راغلی بیا 70 کاله وشو چې انسانان آباد دي په دې 70 کاله کې احمد صاحب ته به یو 80 پیرې خو راغلی دا ساينس بستا کم आवाज معلومه چې کم आवाज د احمد دی دلته مشکل تا دا پیښ دی ځکه ته 50 پیری راغلی نو چې ته 50 پیری پیدا شوی نو د ستا به کم आवाज دا معلومه دا به ټول 50 پیری یو پیر ماته وخه دا خو دل شي دا خو لکه اسی یو خیالي خبرې کې ته کنه احمد صاحب دا سوال زما معقول دی زه دا چې دا سوال زما معقول دی معقول دی کنه دی ساده سوال ده کنه نه ورته پوه شوم تاسو زه چې ته 50 پیری راغلی کنه دا محمد صاحب نه او د دې پر کې ځمانه پر مرد ده احمد صاحب زدا وایم ته 50 پیری دنیا ته راغلی ته زما ما معلومه ساوند ما معلومه زدا وایم دا ساوند د یو आवाज د بل نه جدا دی په 50 پیری چې تراغلی دا आवाज په دې کې بس تغیر او تبدل نه په دې باره کې تاسو سره دلیل نشته زما چې د ار پیر تراغلی است आवाज جدا است استاخ جدا کېشته په حیواناتو کې پیدا شوی ما دی نه کوډینګ باندې غي کې دې چې نه احمد صاحب کې دې په حیواناتو کې پیدا شوی دا امکان نه دا توانای دوای کې انسان کنورټ شي دا احمد صاحب دا توانای چې کنورټ دا توانای چې کنورټ شي دا په حیواناتو کې پیدا کېدل شي نباتاتو کې کني شي پیدا کېدل دې تبارک دې بارک تاسو نظریه ده محترم د ستاسو نظر د قدر وړ ده خو د دې لپاره چې زه لومړی باید یو کوچنی وضاحت ورکړم د دې سوال نه مخکې دا ده چې زما وجود دا ستا وجود نه خاوري خو ته خو ما پرېږدې دا وجود کنورټ کېږي کنورټ شي که نه زه ما پرېږده که نه زه د پروټین باندې نه زه د پروټین مالیکول بلګانه زه دا وروره چې په دې د دې پروټین ته ورسېږي او ته بالکل دغه شي ته نباتاتو کې راتلی شي دا سړی نشي راتلی
زما د وجود ځینې برخې کېدای شي نباتات مثلا کانورسي شاباسي کېدای اوس شي دا ځینې نباتات برخې مې د چې دې ده، نباتاتو د د دې اولیو نباتاتو شکل مثلا شاباسي د سوخ موادو لپاره شاباسي وکاروي. شاباسي ولې خو دغه دی وکړو ما شاباسي د وجود ځینې شاباسي مالیکول ودلته کېدای دا باندې ګوره ما د احمد ګوره دلته دا باندې بل سوال نسي لازم صاحب احمد صاحب دلته بل ما سوال لازم پرېږده یو که منټ نه یو ما منټ ګوره پرېږده احمد صاحب دلته بل سوال ته لازم خو ما یو دقیقه پرېږده مفتي صاحب و بل سوال وکړه مفتي صاحب ما یو دقیقه پرېږدي چې زه خپل سوال ما تکمیل کړم مفتي صاحب یو دقیقه وبخښئ مفتي صاحب زما د وجود بیرته د جوړښت لپاره دا اړینه چې ما د وجود او سره وجود مې څومره ده همدومره مالیکوله د بیرته راشي پوه شوې زما وجود دې جوړ شي. د دې لپاره امکان لري چې یو جوړه مالیکول مې بیرته خپل وجود راوړي. امکان لري یو واحد وجود مالیکول کېدای شي څلور مرحلې پر لمه یو واحد سلول زما وجود بیرته راکړي او کېدای شي زما وجود 1 میلیارډ سلول وي 1 میلیارډ مثلا پروتین ته د سلول باندې بدل شي دغه 1 میلیارډ نه غواړم چې درته وایم چې 1 میلیارډ بیرته راټولېږي دا زما وجود جوړوي دا خو څه مطلب دی مثلا دغه یو څه بیانوي. ودلته ګوره زما وجود بیرته یو واحد ستا په دغه یو واحد پروتین یو واحد مالیکول نه دا نظریه ده ستا دا عقیده ده ته دا نظریه لري چې کېدای شي چې زما د جسم یوه ماده یوه ذره هم زما بیرته زما جسم په جوړ کړي ستا خو لکه څنګه داسې ده که نه احمد صاحب همداسې دی زه دلته شاباسي پوه شوم دلته دا نباتات تا وویل که نه چې کېدای شي چې زما جسم نه ته راته ووایه که نه یو منټ راته ووایه مفتي صاحب ذره به څه چې زما وجود بیرته ته یو راټولېږي. منټ زما د عقیده نه ده که نه ته چې کوم عقیده لري زما د عقیده ده چې د انسان جسم چې دی دا امانت به د لحد په منځ کې پروت دی که چا ځان که امانت په دې دنیا الله تعالی موږ یو ځل لېږلي دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ وایي که رښتیا هره چاره چې تر ورختي راشي ونقاشي نه زه د بابا کلام درته یادوم ما قرآن نه دی ویلی او نه مې مذهب ویلی دی منه ومن ولا ما ته خوند راکړه مفتي صاحب ګوره دا ستا د عقایدو او مذهب نظریه ته خبره نباتات یو خبرې ما ته ښایسته مجلس وکړو صرف یو سوال لرم په هغې باندې ما ته دوا کوو یا به نور سبا ګپ لګو تاسو صرف دا ویلې چې دا نباتاتو ته ستا د جسم بعضې منتقل کېدلی شي دلته تا باندې بیا بل سوال راځي چې ستا د جسم نباتاتو ته منتقل شي د هغې اواز به څنګه معلوموي چې دا د احمد د جسم پرزې دي هغه به څنګه معلوموي په نباتاتو کې به دا د ساینسدانانو سره دې خبرې جواب شته که نشته اوه مفتي صاحب تیوري ګوره ما خو تا ته مخکې ویلې جواب نه ویلې خو تا دا نه کړې اوکې زه به ووایم بیا به کړه احمد صاحب نه بس احمد صاحب زما خبره احمد صاحب دا تیوري چې دا تیوري وایي نظریه بدلیږي را بدلیږي عقیده نه بدلیږي احمد صاحب موته ماشاءالله نه خو ته دا ملګري په راوخه مرحله د مفتي صاحب یوازې تجربې بڼه پاتې